اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1481 نمبر حدیث شریف دی. 1681 نمبر. وعنه رضی الله تعالی عنه، دا حدیثم د مخکینی حدیث پشان د سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت دی. الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کړي، الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. قال فرمای سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یقول، صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ وی فرمای وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپل اوریدلی دي، بختور په خپل ته اوریدلی دي. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلو من صور صورتا فی الدنیا، کم کس چې دنیا کې تصویر جوړ کو، د جاندار سیز تصویر وویستو، تصویر جوړ کو، فوټو یې وویستو، موږ ورته فټوان وایو، په ګوتو یې جوړ کو او که په کیمره باندې وویستو. کلف ان ينفخ فيها الروح یوم القیامت، د قیامت په ورځ به دا سړی مجبوره کړلی شي چې شابه کا اوس په دې کې ساه واچوه، روح پکې واچوه. ولیس بنافخ، او په دې کې خو په ساه اچولو باندې او په روح اچولو باندې دا بنده قادره نه دی، نو چې روح او ساه پکې نشي اچولی نو بیا به د جهنم هور کې ورواچولی شي. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه د امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری شریف کتاب اللباس باب من صور صورتا کلفا په دې باب کې راوړی دی، او په صحیح مسلم شریف کې امام مسلم رحمه الله په باب لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب او تصاویر. دا تصویر وستون کې د الله پاک د عمل نقل کوي، د الله پاک د عمل نقل کوي. الله پاک دا څومره سا والا سیزونه دي کنه جاندار دا پیدا کی کنه، دی له دا شکلونه صورتونه نمبر کې او دی کې بیا سا واچي روح، او دا تصویر وستون کې چې د خدای پاک د عمل نقل کو پیخیو کی هغه نقشه او صورت خو جوړ کو، اگر چې حقیقتا نه دی خدای یو مشابهت اختیار کو، نو ځکه به دته ویل کېږي چې شابه دومره د کول اوس په دې کې سام واچوي، نه دغه جهنم دی ځای دی، نو سا چول خو د وس کار نه دی، جهنم کې به ور وغورځولی شي. ماشومتوب کې یو ځل دا ټافیانې مافیانې به چې خرڅېدې نو دې سره به دا د اوښانو د څیزونو دا نقشې به ورسره وي، چاپن هم دا شانتې د پلاستیک به جوړ، نو ما سره ګوتو کې ورکوټ او میله ایله راته یاد شي. نو د کور په کسانو کې یو کس ویل دا دې څه کړي دي، دا خو تا د جاندار سیز تصویر اخیستی دی، نقشه دې اخیستې ده، او تا ته به قیامت کې درته به ویلی شي چې شا به دې کې ساه واچوه، ګینې بیا به دوزخ کې اچولی کېږي. او ما داسې یاره په ماشومتوب کې راله چې بس هغې مې په ځان پوه نه کړ، پټ راووتم، د کور مخې ته وله وه، د هغې په غاړو کې لیحه وه، هغه لیحو کې مې هغه د اوښانو او دا څیزونو هغه چې کوم دغه جوړ شوي وو نقشې هغه مې ورکې ډوبې، اوس هم هغه یاره ما ته یاده ده. او دا مړو په خوا خاطر کې نو چې داسې دور به په موږ راځي چې دا فوټو به پکې داسې عام کېږي، دا ویډیوګانې او دا کیمرې به پکې داسې عام کېږي چې جوماتونه او مدرسې او خانقاهونه او مراکز او مرکزونه او بیت الله شریف او مسجد نبوي او مسجد حرام دا به هم په لپیټ کې راځي، داسې عامه شوې ده. خو بیا عرض کومه چې کومه ګناه عامه شي نو هغه د ګناه کېدو نه وځي نه، د ځان فکر به کوو، هر کس به کوشش کوو چې د دې عذاب نه خدای پاک بچ کړي، در خپله وس کوو به کوشش انشاءالله. نه به فوټو بل نه وباسو او نه به فوټو ته ځان پیش کوو چې ما له فوټو وباسه. پرون د درس نه بعد یو د درس ملګري پوښتنه وکړه چې استاد جي دا کوم عذابونه د تصویرانو جوړونکي دپاره دي، نو په دې مې لږ پوه کړه چې دا کوم کس سره لاس کې کیمرې موبایل ورسره یو فوټو باسي یو ویډیو جوړوي، دا سزا به دته وي که دا کوم کس له چې جوړوي فوټو او چې کوم ورته ځان پیش کوي چې ما له ویډیو جوړه که ده به، نو جواب دا دی چې دا عذاب دی دواړو دپاره دی، نه به چاله فوټو باسم او نه به ځان پیش کوم چې ما له فوټو باسم، چې شیر کوي او یا نن سبا خو دا موبایلو کې دي که نه، نو د چا تصویر ورکړي یو نه بل ته شیر کړي، ویلېږي ورته خوري کړي، نو مخکې بیا لایک ورته وایي دي، لایک کړي خوښې کړي، د خوښې دپاره د هغې دپاره خپلې علامې وي
چېرته ګل ورته راولېږي، څوک ورته ماشاءالله ووایي تصویر ته، دم ګناه ده. تصویر ته ماشاءالله ویل نه دي، دم ګناه ده. ځکه چې خبره خو مو اورېده چې تصویران ویستل خو څه دي او سخته سزا به هم په دې میلاوېږي. او بیا زه ورته ماشاءالله ویم، دا خو داسې شو لکه چې یو سړي ګیره او برېت خریلی وي او زه ورته یم ماشاءالله، دا خو لویه ګناه ده. د یو سړي پیسې په خپو کې راښکلی کېږي ورته یم ماشاءالله، یو سړی جوارۍ ته ناست دی ورته یم ماشاءالله، شراب څکي ماشاءالله، چیلم ته ناست دی لاندې باندې دواړه ټوخېږي او وایي ماشاءالله. نو دا خو ګناه ده، ګناه باندې خو ماشاءالله یا لایک کول دم ورسره په ګناه کې شامل شو. د دغه ګناه تایید وکړو، تایید. او الله پاک فرمایلی دی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ګناه او ظلم کې د یو بل تایید مکوئ. 1482 نمبر حدیث ته ورپسې وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال، عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے روایت ته الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکي. فرمایلی دي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما په خپل د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي، یقول فرمایلی ان اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون. شک پکې نشته په ټولو خلکو کې د ټولو نه زیات سخت عذاب چې کېږي د قیامت په ورځ باندې هغه تصویر ویستونکو خلکو ته به کېږي. متفق علیه، دا د بخاري او د مسلم شریف حدیث دی. اوس دا خبره ده چې عامه شوې ده ګناه، ښه خلک ښکلي خلک دا کار کوي، خو دا خبره ده چې دا بیان خو مونږ ختمولی نه شو، مونږ هم د دې وبا په لپیټ کې راغلي یو، الله دې مونږ هم بچ کړي او ټول مسلمانان دې الله پاک بچ کړي. او دا کتاب مې مخې ته پروت دی، دې کې لیکلي دي حدیث بالا میں فوٹوگرافروں اور ویڈیو سازوں کے لیے سخت وعید ہے. ویډیو جوړي او که تصویرانو باسي او ځینې خو پکې داسې چې د کوڅه په کوڅه ګرځي او ورسره کیمرې او د خلکو له فوټوانو باسي، ځینې پکې داسې د لګاني چې هغې ته کیمرې اوسي او کور کې ښځو له وباسي، هغه له ورکړي وي اداره له صفاکه بیا راوړه. نو چې دا صفاکۍ بیا کم خلک ګوري رښتیا دا خو سمه سخته شوه. بیا دا خو د پښتو نمبر پسې بار شوه، زمونږ د کلي مالک چې کومه پښتو ده که نه هغې نه مو واتو دی، دته یې لنګ واچو. بیا الله دې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف او دې لپاره به فکر کوو انشاءالله. په خپله خو به تصویر څه نه وباسو او نه به ځان تصویر ته پیش کوو چې راله تصویر وباسه. یعنې دا عمرې له چې لاړ شي که نه عمرې له او دې یو فوټو د عمرې والا څه وباسي، عمره یې لاړه لاهو شوه، سین یې وړه، یو ذرې لم پکې شک نشته، بس سین یې وړه. نو تاسو ووایئ نن سبا د چا عمره بچ کېږي؟ زه وایم چې څنګه لاړ شي بس ځان له فوټو وباسي. لکه ستا دلته فوټو ویستو ته ضرورت څه او دلته یو ګناه ده که نه، او هلته چې مکه کې وباسي نو 1,00,000 ګناهونه شو، او مسجد نبوي کې چې فوټو وباسي نو 50,000 ګناهونه شو. هلته که نیکي په 1,00,000 ده که نه، نو بدي مې په 1,00,000 ده. ګورې بدی نه به هم ځان ساتي. مونږ له خو چې څوک هم راشي او مونږ د مفتي صاحب نه دا خبره زده کړې ده چې هلکه فوټو به نه وباسي، چې فوټو دې وویستو بس هغه عمره لاهو شوه. بیا او په نیکو کارونو کې تصویر وباسي، مختلفو کارونو کې لګیا دي فوټوان وباسي، او د دغه خو حصه ګرځېدلې ده، د واده نه د شادي حال د هغې خو حصه ګرځېدلې ده، وي کیمره به راوړي ورسره به لایټونه راوړي. ګوره تاسو زه تاسو اکثر یو خبره کوم، دا تاسو ملګري دي سهار کې چې درس ته کښېنئ که نه یا کوم ملګري اوري، نو دا ګورې د دې مالت د دې کلي او د دې امت کچ خلک یې ګورې، کچ نه دی کچ، یو شملې وي یو ماستۍ یو غړي وي یو کچ، او چې کچ خراب شي نو بیا به یې څه وکړو. نو کوشش به دا مونږ او تاسو کوو. ګورې تېره ورځ هم زمونږ دا یو مشر شادي حال ته لاړو او هلته هغې ته وویل چې دا ټیپ تاسو له ګورئ دا بند کړئ. نو ګوره دا دعوت شو، دا نهي عن المنکر شو، امر بالمعروف او نهي عن المنکر مونږ وایو که نه، دا نهي عن المنکر شوه. او چې کله بیا هغې نه بندولو دې ته را روان شو نو دا جهاد شو. نو په یو ټایم باندې په یو ځای کې دعوت او تبلیغ هم وکړو او مجاهد هم شو، جهاد هم. دا الله لیکي، الله دې زموږ په هر عمل کې اخلاص پیدا کړي. او دا ځینې کسان چې که نه د دې په امر بالمعروف او نهي عن المنکر او په مجاهده کې ډېر پاور الله یې ښیي. الله پاک ولا د مخ سره ورکړي، یو منصب ولا الله پاک ورکړی دی، یو عہده ولا الله ورکړی دی، د ډیری مالک الله ګرځولی دی. نو چې ډېر نیک قدم والي که نه د هغې کې ډېر زیات پاور په نسبت زموږ د خلکو چې مونږ وایو دومره پیسو کسر نه کوي، خو چې داسې قسمه خلک واقع او کې د دغه نه د شادي حال نه را روان شي نو ټول ورپسې راځغلي چې هله دې څنګه خفه شو، دې رانه ولې لاړو، او که مونږ ته خفه شو زما ورکې که بس خفه ښه دی. نو دا به انشاءالله مونږ او تاسو عهد کوو، کوشش به کوو دا مونږ ځان سره لوز وکړو، یو کینچي پیدا کړو، یو تور مارکر او یو سپین وایټنر په کور کې واخلو. دا تعلیم یافته پې پوهېږي دي ته ووایي چې دا شیزونه راله کېده، او یو پاوچ کې کېده یو بټوه کې، چې کله کور ته کالپال بوتل رالو که نه نو په هغې د ماشوم تصویر شته که نه، نو خیر د هغه ایکسپایري ډیټ والا کوم اهم معلومات چې پې دي که نه هم ورانه وه، خو د تصویر له راسترګه او خوله ورانه که بس په کینچۍ ورانې او که په تور او سپین مارکر والا ورانې. ته ګوره تا کره به ملایکې راتګ شروع کړي، د رحم ملایکې به در کره راتګ شروع کړي. نو چې د رحم ملایکې در کره راتګ شروع کړي که نه نو په کندو کې به په پیټۍ کې به په وړو کې برکت راشي، په مالګه کې به برکت راشي، په غوړو کې په وړو کې په زړو کې په چینو کې په هر شي کې به څه راشي برکت راشي. او نن ګټې ډېرې دي، شیزونه ډېر را روان دي، خو بې برکتي ده. صاحب ته به وایي چې دا د اوړو چاټۍ سوړه ده ورکې ور واچوي بیا پته نه لګي ختم وي. کټوی چې د دوه کسان ته خوراک وکړي بیا نی بل له منډې و بازار ته چولو که چالانو له منډې و.
دا به برکتی. نو د هغې ډېرې وجې دي. یو وجه خو بالمازه په کور کې موجود دی، او بله وجه دا چې تصویران بې ضرورته موجود دي. دا ختم کړه. دا راغونکي او تیلې ورته کوي. بلا ګران کار دی چې تصویران راغونکي او تیلې ورته کوي چې کومو خلکو دا بیان نه اورېدلی، هغوی در سره سم جنګ کوي او سمې ټکټکې کوي. خو مسله جوړه ده هلته، سخته ګناه ده. تاسو کتله چې په قیامت کې به د ټولو نه سخت عذاب چاته ورکولی کېږي؟ فوټو ویستونکو ته، تصویران ویستونکو ته. الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي. د مانځه سبق دی، دعای قنوت دی ځکه وایو ونشکرک ولا نکفرک، ستا شکر ادا کو او ستا ناشکري نه کو. ونشکرک ولا، او تاسو وایي څنګه وایي تاسو؟ ولا نکفرک، ولا نک نون پسې کاف دی. او دا ورپورته کاف. ونشکرک ولا نکفرک، ستا شکر ادا کو او ناشکری دې نه کو. او شکر هم پیژندلی دی که نه؟ شکر څه ته وایي؟ کوم نعمت چې الله راکړی دی د الله په رضا کې استعمالول. بچي نعمت دی که نه؟ نو د سهار د مونځ په وخت کې دا بچي په څه کې استعمالول؟ په مونځ کې. دا د بچو شکر شو. او چې استعمال نه شو نو دا د دې بچو څه شو؟ ناشکري شو. دغه شان مال حال څه چې دي، لاسونه خپې. او دویم قسم، دویم نمبر شکر کوم یو دی؟ او الله پې نه خوشحالوم نو شیطان هم پې نه خوشحالوم. او ناشکري څه ته وایي؟ نعمت الله راکړی دی او استعمالوم یې د شیطان په خوشحالۍ کې. نو دا یو داسې اکسره ده که نه چې ګورې مونږ ته اعلی شکر، ادنا شکر، ناشکري دا واضحه شوه. اوس به دا آینه ځان ته ونیسم او د 24 غنټو ته به مخامخ کړم چې په 24 غنټو کې زه د خدای پاک کم نعمتونه استعمالوم او هغه بیا د الله رضا کې استعمالوم که ناراضګۍ کې. نو شکرګزار بنده یم که ناشکره بنده یم؟ قرآن مجید ویلي دي وایي په تاسو کې شکرګزار ډېر کم دي. نو دې وجې نه خو یو صحابي بیت الله شریف سره نږدې هغه وایي یا الله ما په قلیلو کې شمار که په لږو کې. حضرت عمر رضی الله عنه راوغوښته وایي څه وایي؟ وایي جی الله پاک ویلي دي قرآن شریف کې چې زما په بندګانو کې لږ خلک شکرګزار دي، زه یم چې هغه لږو کې راشم. په ټوله دنیا کې نه دی شکرګزار ډېر کم دي. شکر هم وپېژندو، د شکر د اعلی شکر، د ادنا شکر او د ناشکرۍ علم رالو هم پېژندل. اوس به ځان ته مخامخ کوو که خیري دا خواري به کوو. دا تشکیل شو زموږ او ستاسو د ټولو، صحیح ده. او دا مونږ روزانه د دې لپاره بېل لاسونه اوچتو الله پاک ته، او دا دعا چې کله غواړو دعای قنوت دپاره دویم ځل باندې لاسونه اوچتو که نه؟ دویم ځل هینډز اپ کېږو الله پاک ته، سرنډر کېږو او دا وایو چې ونشکرک ولا نکفرک، ستا شکر ادا کوو او ستا ناشکري نه کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم.